ټولو پریشانیو حل یوې نه ټولو پریشانیو حل په یوې خبرې کې د ډېرو کې نه ده چې مخلوق په لاس کې سړی څه نه ګوري ټولې پریشانۍ بیا ختم مخلوق په لاس کې بیا به چا ته سجدا نه لګوي ده سره څه شی او چا نه به ګیله نه کوي چې ده رانه کړ عبدالقدوس گنگوهی گنگو دا د رشید احمد گنگوهی نه مخکې ټولو پریشانیو حل یوې نه ټولو پریشانیو حل په یوې خبرې کې د ډېرو کې نه ده دا خبره مني سړی څه نه ما یوسف فرشي ټولې پریشانۍ ما کار وکړي ما ضرورت ده بیا به چا ته سجدا نه لګوي اولیا چې ووایي او چا نه به ګیله نه کوي چې ده رانه کړ هغې ته خط کې عبدالقدوس گنگوهی حامدا و مصلیا دا د رشید احمد اما بعد فإني رفعت امره الی الله ثم الیه دیلی بادشاہ حمد و ثنا بالا تا خبره مني ما دې سړي ته ولیلا الله ته په ما کار وکي ما ضرورت ان اعطیت فالموت والله تاسو کې ویر کړ کنه زه انسان دی ویر کړی کوم یا الله ته موږ داسه وانت المصلي بشکا ته په منځ کې اما بعد اجر ورته ومنعته فالمانع هو الله وانا بعد کویر دې نه کړتا نه ګیلا نشته مو په ګیلی ما دې سړي درخواست دې الله کاری یا الله کاری وې چې زه دا وایي چې الله ته نو ور کوو الله ور کوو ته مونږ ویر کړ بس وې ما انسان دی ویر کړی ویر کوون کا وانت المعلوق لا تسنه شکا ته په منځ کې وستا جوړه شي اجر ګوري تاسو دې د ټول منعته فالمانع هو الله وانت المعذور کویر دې نه کړتا نه دیلان ته ګیلی کوو دنیا زه ګور زه راغلا کاری نه خفا نشو دې په زړه وایي چې الله د تنو ور کوو چې الله نو ور کوو ته منځ کې حق صاحب پښتنو نه بس وي معذور موږ جلال آباد ته تلو الله دې ورته مغفرت نصیب کی مخلوق الله دې صاحب محضر اور سے جوڑتا ہر صدی ټول بیکار رہتا رہنا اور سلوے پٹھانوں سے دو باتیں نکالو پوری دنیا پر چھا جائیں گی تو دنیا کی محبت ایک آپس کی لڑائی او خفا نشو دوی خبرې ونه وکړه چې پټھانان پورا دنیا د پورا کمال محبت عبدالوهاب صاحب پښتنونه دوی خبرې کو دعوت سره ونه الله دا ورته مغفرت نصیب کی مفتی معین الدین دعوت سره اور صحابہ کرام موږ نه ډېر خراب د اسلام نه ورنه وتلوې پټانو سے دو باتیں نکالو پوری دنیا پر چھا جائے صحابہ کرام دنیا کی محبت ایک آپس کی لڑائی صحیح حقوق خبرې ونه وکړه چې پټانان پورا دنیا د پورا کافي او بیت الله کې به توقع نه پر خبرې کو دعوت سره ویل نه دې طرف خفا نشو او تمام تفسیرونو کې تاویل غرمې ټیم د کرام موږ نه ډېر یو عرب د اسلام نه بیت الله نه وصل بیت الله کې بند کړی الله وايي ټولو نه کاني کښتا چې خپل لور ژوندۍ الګ نه ما صافه جنۍ نه معنا نه ظالمان ژوندۍ یا دوی کاني نه جوړ خپل یو په صفا کې د وجوله کې د برت په راخله پوری کې بل څه ده خزه زمانہ وتر شیطان می پیدا هو تاسو درګان بیت الله ته راوړو او غرمې ټیم دا یو جنۍ دا یو الګ د وړې خبره و ما کان صلاه نه وتل بیت یا مقام وتستیا الله وايي ټولو نه کاني څه شاو داړي دغه د داړي د مشرکینو عادت ہے مونږه لوی ځان ته لوی خلک کې دا یو په صفا کې دا یو په مروه کې عبرت پورا خلک ګوري چې بل دې دا وندا د زمانہ وتر شیطان پیدا هو تاسو زرګان بیت الله علیه السلام دسه د وی په استعمال کړه مولانا وړي خبره و ما کان صلاه من البيت الا مقام وتستیا جوړ کې وی یا عبادت چې داړي د مشرکینو عادت ہے مونږه لوی ځان ته لوی خلک کې دا دا د مشرکینو و یا ایها المزمل قم الليل دا جوړه په الله تعالی و دې سره صرف صحتیاب نشو ډاکټران جوړ کړي د وی په استعمال کړه هغه پیغمبر الله د وی موږ پر ډول په استعمال او بلال فارق سنت څنګه صحابه او استعمال یا ایها المدثر د وی کې هغه و ربک فکبی علی السلام زمانه کې مال کې کوم څه شی هغه نن صدا کړه حرامول راغله و یا ایها المزمل قم الليل ورچ کې کومه ترخی هغه و به الله تعالی مخلوق څنګه رنګ سره صرف صحتیاب نشو ډاکټران جوړ کړي هغه پیغمبر الله د وی موږ ته پر ډول په استعمال وی چې موږ ته دا بیماری محسوس دي چې کدا غلط کې د وی کې هغه نه لاړې پته نشته نبی علی السلام زمانه کې مال کې کوم شی هغه نه صدا کمار نه ما سخت بیماری ده چې ما زړه کې د دنیا مرچ کې کومه ترخی هغه وځ پروت خو دا غرانګي هغه سکول له نو څوره پته کې هغه دنیا محبت انا دا مونږه دا یو خبره یاد وکړه چې مشران دا بیماری محسوس ده چې کدا غلط یقین سره دنیا نه لاړې پته نشي عبدالوهاب ته خبره کوله چې دا ما کوم څه بیمار نه دا ما سخت بیماری ده چې ما زړه کې ده دنیا بدامنی ډیره ده پنجاب کې دمره په دنیا را مکه پنجاب کې دمره نه لکه په دې د دنیا محبت سرحد کې ورته
مونږه ایجنسیانو خبره یاد یو د مشرانو خبره ده تعالی عمر وینا د مشتری سلام ورته د بوري کې عبدالوهاب ته خبره کوله چې دا مخکې کله وښه خزا ورغله نه باندې د سرحد کې دا بدمنی ډیره ما په پنجاب کې د قیامت لګي د مکه پنجاب کې دم رانه لکه سرحد کې سخت حالات دي موږ ایجنسیانو راحت ته وې دې وې سرحد کې دینداری زیاته او بدمنی دلته یا پکار خدا وجه ته دین بیا آغاز دي باران شروع معاملہ خاصه ورکول شانه دینداری کمه ده کې دمره بدمنی اخوار لسکه یو خو د پنجاب خلک دینی مدرسې قیامت لري ډېری پنجاب خلک دینی مدرسو باندې سخت حالات دي خرچي کوي صدو کو راحت ته دې وې سرحد کې دینداری زیاته او بدمنی دلته یا پکار خدا وجه ته دین بیا آغاز دو معاملہ وشاوه پنجاب کې دینداری کمه ده کې دمره بدمنی یو خو د پنجاب خلک دینی مدرسو باندې خرچي دي محمد شاه مولوی صاحب علی پنجاب خلک راتلو کوم پټی مدرسو باندې لمونځ په پکې کواله مدرسه د کول سره الله پاک تعالی دې ورسول ته خبره راځي او درته کوي چې نه پیسې پښتوره الله ولیو نو هغه پنجاب نه وړو باندې پنجاب دا کوواړو نرکوستا هغه مدرسې دی ولا سره ورو میت لا شګر پکې وروستا زمو مت شامو په لیکل سره یو مشروب دیګار ټینګ دا د دیګار لمونځ په پکې کواله مدرسې ته مفتي نه الله تعالی مشرف دی او ټول څه کولو خبره ده نو هغه ثالث سمای په تصور خلکو ته پښوړنه ملوي تاسو را پورا میل وی او موږ ته هر میاشت وړو باندې ستوري وړنر مای په مدرسې دی ولا سره ورو کیلو ولا تروړای وي سب تروړي نو ما او د سوال یو مشروب دی کوم دا نه مفته راځي مای مالک پنځه پایدا کمټان دا پنځه پایدا مای په دانان دا غلطی نه کوي نو هغه ثالث سمای په تور هر میاشت یو مدرسې تاسو را پورا میل وی او موږ ته هر میاشت تروړي راځي ستوري یم خبره په مای په پیدا دی کوي چې سرحد کې ولا تروړای وا سرحد تروړي راځي کاروبار کې خلک کوي کوم دی علماء نه مفته راځي مای مالک پنځه پایدا کاوټان دا وی پنځه پایدا مای په دان دا غلطی نه کوي یعنی هغه کم درجه ده د هر یو مدرسې چې خبره به ده او دا د دروازه ته پنځه خلک مدن مختلف لکه خپل یم خبره په عبدالوهاب ورو تاسو ته یو چې تر حد کې په تاسو پتا مور سره بدکاری کوي دا په کاروبار د خلک هم دای کوي د علماو نه پښتنه تاسو غرض په برداشت ښه ګناه ده کنه او پیغمبر یې ډیر وایي دا هغه نه دی هغه کم درجه ده د ما خپل ګندا خپل په مسجد کې خبره ده دا دکان نه دا خستله همرا سره په کار خدا ما چې دکاندار ما ته مور سره راغلی ورونو تاسو رښتیا وایي چې دا څه بیا ما ته پتا مور سره بدکاری کوي دا په کډي هر ټاټي لومړی کړی دی 1000 روپۍ ورکاو ما دا خو غرض په برداشت اګه کرته یې چې دا خبره وایي دا په هغه نه دا ما ته خور 3 لک روپۍ ورکړي هر میاشت 3 دی خپل قوت دکان یې څوک عالمانو نه پښتنه نه په کار خدا راشه دکاندار ما ته مدرسې ته راځي وایي نه دا ما ته یې چې مولوی صاحب یاره ما ته نه فرمایي دی مور بغلا کلام یې هر ټول بیکار مال ما ته غلط یقین ده چې ما راځي دا خبره اور وې دا حلال حرام مولوی صاحب دا ما ته خور 3 لک روپۍ ورکړي هر میاشت 3 یانو په کتلای هغه دې د تبلیغ کې حج عالمانو نه پښتنه نه بلا کمای صحیح نه یا کاټ دی وایي نه الله پاک कैसे पाक रास्ते में आराम लाना फरमाने की वजह से उसको पहला मुंगा माफ पेट्रोल के कचरा राशि के मान मोहब्बत गलत यकीन जैसे माल हराम शरी ने का मन जड़ो वाड़ी नहीं हलाल हराम से मौलाना असलम साहब का ټول خفیانو کو کتلای نورو حبیبی د تبلیغ نه چې سړای ولګي خپل کمای صحیح نه کی زول دي یا کار هر څه دی الله پاک कैसे पाक را سبب دې دا حرام یو نفیت کو دعوت تا روزانه पेट्रोल روپی کچرا راځي یو راوین ټول چې کله په مرکز کې مو دې حرامي دکاندار یې کنه روزانه د خپل دکان نفی کوي د پردي دکان نه خو خدای تاسو زندګي ټول حفاظت د ملازم یې د خپل ته چې دې سره ما ضرورتونه ما الله پورا کوي دا هر څه دی یو الله د خپل زمیندوري نفی کوي په دغه میدان وای یو ما تعالی نفی دا دعوت الله روزانه هر څه کې دا ټول چې کله په مرکز کې پورا کوي دکاندار یې کنه روزانه د خپل دکان د نفی کوي د پردي دکان نه خو دې تاسو جوړول تربیت د ملازم یې د خپل ته چې سره ما ضرورتونه ما الله پورا کوي څه تکلیف راځي تکلیف لري د خپل زمیندوري نفی کوي په حاجت دې راځي چې وزنانه ما تعالی او حوالی مړو دې الله په ما تعالی
نو ډاکټرانو له جواب ورکړي چې موږ د علاج پورا کول غواړو څوک دا صرف دې الله دا خپل په ځای دا پای الله ته راکړه پورو په دې یا الله له وندر والا پر خخ څه کنه الله وی داسې بندر وځي کولای تاسو تکلیف راشي نو شپه تیرا کړی و طبيعت دې داسې حساس پټه حادثه وی ډاکټرانو تعالی وی بیمار او کینسر کی بو بھی نہیں نو ډاکټرانو ته جواب ورکړي چې موږ د علاج نه څورو حدیثو کې چې دې زنانه کې ایمان کنه دې ته اول نه به مور پلان نه کوي والا پر الله تعالی مخلوق نه پټه بندر وځي مخلوق خپل ضرورت پورا کول الله کړی او طبيعت دې داسې حساس پټه حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ امیر معاویه کینسر کی بو بھی هر کله ویواش پای فالا پای 1 लाख درهم هزار حدیث کام دینه وی کزنانا کی ایمان کنه دې ضرورت اول نه درهم په وړي کار کړه یا شپې بالا تعالی پاک مخلوق نه پټه او مخلوق خپل ضرورت پورا کول علامه مدد په دې سره وای نستاوله حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ امیر معاویه نو طرف نه هر کای خط سره کہ خط میں تولی کے 1 लाख درهم هزار الله سامنا بیا زړه کې راغلا چې هر کال 1 लाख تنه روپے نو درهم به پکې ډېر کار کوي سړی ته شرم میته چې الله دې دا خپلو کې لږ ډاکې دي فقیرانو نه ویلې غواړه غنی یا ایها الناس وانتم الفقراء الى الله ټول دنیا انسانان فقیر موبایل نو په عبد الوهاب صاحب خبره کوله من خط په تولی کې خلک نن د وزیر زمانو نه شکایت کوي چې د وزیر اعظم دا راغلا کوي ان بیچارو کا اپنا پیشاب पंजाब अपना पेशाब नहीं खुलवा सकता है तुम्हारा क्या शर्म मिलती है अल्लाह ने वजीर आजम मर्यादा खजाने डाली दी मफकीरान में वेले वाड़ा मानी या अय्युहा الناس وانتم الفقراء الى الله ټول دنیا انسانان فقیران عبد الوهاب صاحب یو خبره کوله یقین یې رینر کښک نه دی وزیر زمانو نه شکایت کوي محمد رسول الله زیارت نه کوي وی ان بیچارو کا اپنا پیشاب पंजाब अपना पेशाब नहीं खुलवा सकता है तुम्हारा क्या ना दे वर्षे वे رشتہ وای وزیر اعظم متیاد چې یہ دعا پڑھ الله مدد قلبی رجا ما بو یا نماز رته خپل امید نه ډک وقت رجا یم من سوا کا د مخلوق امید د ما ځنه او بنو حتی لا جو یقین یې رینر کښک نه علاوه دې چا نه محمد صلی الله علیه وسلم زیارت وشي چې واسطه دا دعا یې امیر معاویہ دې پر راوړي چې امیر معاویہ نه الله دې همیرا به اس سے نہ مانگو یہ دعا پڑھ اللهم کذب قلبی رجا کا یا نماز رته خپل امید نه ډک خبره دې خوندې رجا یې دعا کا دې مخلوق دې تمہارا غنا زیارت حتی لار جو حسن غیر جو مخلوق دې نه علاوه چې خالق پر بناتا اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کا چې واسطه تاسو نه دا امیر مخلوق نه دې امید کړ چې 15 लाख یا الله پات دې بل څه نه مخ منګره مخکې کار کوي زری ولا کړی 15 लाख رب بیا رب معنا خبره دې کوي تاسو توجه وکول رب بیا پیغمبر علیہ السلام زیارت کوله اے حسن جو مخلوق سے امید کرتا ہے خالق پر بناتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی مان الحمدللہ رب العالمین ربنا لك الحمد کہ مخلوق نے امید کرتا ہے کہ بل چتا نو غړ بیا الله پاک انسان ټول ضرورت پورا کوي دا موږ ورونو ټول دا خو یو الله رب دا ربنا ټول ضرورت پورا کوي رب معنا مفتی زین العابدین صاحب کوله المنزه کې رب العالمین بارا رب رحمتا ضرورت هغه پورا الحمدلله رب العالمین ربنا لك الحمد یقین جوړه یو نفی اثبات دعوت الله نے کی انسان ټول ضرورت پورا کوي خپل الفاظو کې هر مجلس الله موږ په جبه الله وی رب الوهاب صاحب انسان چھپے پر اللہ کی بڑائی بیان نہیں کی ہے اس وقت دنیا میں دین زندہ نہیں ہو سکتا ہر سری کی چیز زندگی ضروریات دا خلینا بو بیا زړه بار بار بیا زړه ته دا یو ځل نه جوړېدل دا تکرار نفي اثبات دعوت الله نه کیږي الله خیر نه نفي اثبات دعوت په خپل الفاظ کې اوریدل الله کې دا موږ په جبه الله دا خبر وحال صاحب جب خپل طرف نه الله کی بڑائی بیان نہیں کی ہے اس وقت دنیا میں دنیا زندہ نہیں دین تک ہر سری په کی چیز زندگی یو الله زبردستی دا خلینا بو بیا زړه ته بار بار بیا زړه ته یو بچا نه تکرار تفقان کې دا ور پریداوال بل نفي اثبات بل ظلم جمع سره وکړي لیکن نه الله حکم تعریف دا چې دا خبره غلوله کې ما خپل طرف نه نه د مولانا سب چې دین تک دنیا تک د حج پورا د کزو ته بار ونیمه میاش دې سره سره شالی دین کې تر نو دې سره له منځه پورا ټول نه زیات یقین دی غلط دعوت کو تک یو په دکان کې دا وره خبره د ضرورت پریداوال بل منځه بل ظلم جمع سره وکړي موږ یقین الله حکم تعظیم دا چې بالکل ولو چې د خپل نقشو من دې سره ورکولو ته تیار
هغه کاروبار لحاظ رد کر کے تبلیغ کرنا ثواب ملے گا لیکن یقین 40 دن نو هغې سره لږ زیات ټولو نه زیات چې یقین جوړېږي هغه د دعوت خپلې نقشې لحاظ خبره رد کر کے انحاس کر ځان ته کلي وکړ نقشې باندې یقین فرق راشي داسې وخت تبلیغ ته ورکوو چې د خپلو نقشو باندې چوټ ورکولو ته تیار شي هغه کاروبار لحاظ رد کر کے تبلیغ کرنا ثواب ملے گا لیکن مرکز کی فکر سے بیان ورکړم وی چې نبی علیہ السلام وفات بعد چې نبی علیہ السلام وفات لحاظ رد کر کے اسلام تبلیغ کے لیے وقت نہیں کرنا نقشے بندی سے فرق رکعت نه انکار وکړ چا د پیغمبرای د ودنه بالکل اسلام پر سوال سړی حیران دي چې پیغمبر باندې ایمان راوړم د سر ویلې بدل بیا کی مفتی محمد شفیع صاحب کی فکر سے بیان اعظم د پاکستان نبی علیہ السلام وفات صحابه یې کې لیکي نبی علیہ السلام وفات چې د نبی علیہ السلام زمانه کې بیس دین تقاضا اسلام نه مرتد دوی خپل جان مال پچ کولو پړي یعنی اچھا زکات نه انکار وکړ چا د پیغمبرای د ودنه بالکل اسلام پر سوال سړی حیران دي چې پیغمبر باندې ایمان راوړم د لحاظ پر تبلیغ کر بیاجی وی مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم د پاکستان کتاب د مقام صحابه یې کې لیکي چې دا خلک د نبی علیہ السلام زمانه کې په مولا تقاضا راغله چې تاسو خپل جان مال بچ کول څوک ځان ته نمونه ما جوړول نمونه صحابه کرام صحابه کرام ته چې الله کلیاره کې وصل ولا حکم ملاو شو اپنے کاروبار کے لحاظ سے تدبیر کرتے یہی صحابه کرام پر میٹھے کا نام د پیر صاحب مذاکرات کې داسې وو چې دنیا کاروبار دنیا صحابه دنیا کاروبار کې ولګیو ته نو کوئی دنیا فرمی لیکن چې دې دین تقاضا براوي ته څه دکان پیژنې نه د خزه بچی سره پیژنې د پر صحابه کرام ته چې الله کلیاره کې وصل ولا حکم ملاو شو کنه بیا هیڅ شي ته نه کړه دې طرف یې صحابه کرام الله نه وشتل دي دې معیار داسې وو چې دنیا پرشل نه و دې کار کاروبار کې پورا دنیا په دنیا خلوي دې کار په مقابله قضا پراوي ته د دکان پیژنې د خزه بچی سره پیژنې د رسول سلام के नमूने पर अपने आप को बनना शुरू करो बनना है वो बन जाएगा जिनको बनाना नहीं और बनने वालों अल्लाह उनको अंडे के छिलके की तरफ दो जब दुनिया के अंडे को छिलके में टुकड़े नहीं पूरा दुनिया पर गवाई दे कार को जमाने में मुकरी के बड़े बड़े मौलाना यूसुफ लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम के नमूने पर अपने आप को बनना शुरू कर अल्लाह पाक को बनाना है वो बन जाएगा जिनको बनाना नहीं और बनने वालों को अल्लाह उनको अंडे के छिलके की तरफ दो मकड़ी अंडे को छिलके मंदी जे फाके दा द्वि टुकड़े नहीं लेकिन मूंगा ऐसे जरा भाई मूंग खेला उस जमाने में मुकरी का कसान से फाका वाला भी दुई को दुआदान जब नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत से पाकीज़ा इंसान पैदा हो गए जिंदगी द अल्लाह पाक के अजाब के एक झाड़ू निगाह में सारे झाड़ों को साफ करने के बाद मौलाना यूसुफ रहमान खुद मजलिस के बयान और अमेरिका के पैगंबर हबरा से मकड़ी खाली हदीस माता डेर फन के दा वो सर रवान लेकिन मूंगा सही हदीस रियाज वालिहिन के उन्होंने दा कसान ना सब कसान से फाका वाला भी दुई को दुआदान वो पूरा दुनिया के अलग के तंद قیامت پر دې بل انسان راشي به انعو میرا جولین من اهل 15 چې پورا دنیا کې دنه بچا زیاته خوشاله زندگی په هر مجلس کې می بیان پاکستان کې نه پورا دنیا کې دنه به زیاده عيش بچا خون کې دا و سر روان لیکن اعلی بو نه ناراض صحیح حدیث ریاض الصالحین د دوزخ کې واغو تاوی زندگی د سفر کې وکړو کمای وکړو دا بولی اعلی بو نه تکلیفونه د یا عبد حضرای نعیم بل انسان راشي به انعو میرا جولین من اهل 15 چې پورا دنیا کې دنه بچا زیاته خوشاله زندگی خیوی غوته سره به د ټوله پاکستان کې نه پورا دنیا کې دنه بزیاده عيش کی ذات کی قسم مې خوشي لیکن اعلی بو دنیا خوشاله خو دې دا اعلی بو فرشتو ته د خپل کې د خلکو او پر دې د بنگلا د ذات واغو تصویر کی اعلی بو نه تفوس کی یا عبد حضرای نعیم قصر اعلی دې ما بندا تا په دنیا کې سره پټای کړی و چې پورا دنیا کې دنه زیات تکلیفونه بل چانی دې خیوی غوته سره به د ټوله خوشاله کې اعلی بو مکه کو قسم وکړو یا الله تیری ذات کی قسم مې خوشي لیکن اعلی دنیا خوشاله خو دې دا ابو فرشتو ته وایي د خپل کې د خلکو کار ور کوي بیا ما سره کې د بنگلا جنت کې یو چکر چې یو چکر خرابې د دنیا ټول تکلیفونه الله په مخ کې یا عبد حضرای ته ګوراشي دې ما په دنیا کې دنا زیات تکلیف کا تلا ہوں گرمائی سے بات کی حوالہ تم نے تکلیف دی کی اللہ په مخ کې وہ منکر شي الله دې ذات ګمنه تکلیف کې نه لا به رزق کړای الله وجنا تو ته جنت کې یو چکر ور کوي بیا ما جنت کې یو چکر چې یو چکر برابر د دنیا ټول تکلیفونه
الله کو نه د اخرت فکر حضرت دنیا کو سنگت نه دې ما بندا دنیا کې ندیدان نه تکلیف کتل هو تم نے تکلیف دی کی بھی الله کو مخ کې منکر شي الله تعالی الله د موږ ټول ته دی نو دی وجه نه دوه ډیر زیات توجه ما وکړو چې دا نو دا څنګه دا به تیر شي دا سوچ کول چې اخرت څنګه هغه درود شریف د اخرت فکر بیا د دنیا غمونه سړی ته اسانه کړي دي دا وختي شي ندیدان نشتا سبب انسانیت نه راوځي خلیل یا تکلیفونه یو سړی ته د زناور یا جګړه سره کوي الله ته موږ ټول ته دی کنځلې وکړي او خپل ځان نه زناور جوړي دا خبره تعلق جوړول دا ضروري انسان کې راشي دا ویلي دي دا یې خالص جانور بنا خالص جانور ده کې د انسانیت پونه شرایط دي هڅه کې لیکلي دي پنځه خبرې د اشاره وکړه انسانیت یو خالص جانور ویل یو عجب یو تکبر یو عزت جانور یې جګړه سره کوي فکر پوښتنه ما ته ویلي کنځلې کچھ خپل ځان مسلمان یې زو خبره انسان کې دا څه انسان کې راشي دا ویلي دي دا یې خالص جانور بنا خالص جانور ده کې د انسانیت پونه موږ سره مسجد سره اشاره وکړه یو بغض یو حسد یو عجب یو تکبر یو عصبیت قومیت خفن شو دا خپل بیماری نه یعنی د پلانیت کچھ قسم زه مسلمان یم زه امتی په دې فکر دعا غوړم دې بیماریانو دې پورا یہ مدرسو حالاتو کې لکه پریشان کړه امید کا نعرہ لگائےگا پیغمبر ته چې خدای ته مې د زړه کا حسو خایو ځکه مفتی صاحب مزدیګار حدیث بیان کوي چې حدیثیان پیغمبر علیه السلام فرمایي انس رضی الله عنه خفن قدرت ان تصبح او تمسي وليس في قلبك غش لاحد فقط قسم میں وہ کہ اسبی او بیگی مریانو دې نکیږي مدرسو حالاتو کې وکړه پریشان کړه چې تاسو سره کې چا دې پورا خیره ته چې خدای را دې پورا نه دا شاهیره پیژنو وکړه ځکه مفتی صاحب مزدیګار حدیث بیان کړ دروازې کې حدیث تا پیغمبر علیه السلام یا وذالک من سنتی دا د ما سنت ومن احب سنتی کان قدر تن تصبح او تمسي وليس في قلبك غش لاحد فقط ما سره په جنت کې پوجوز تسبیح شي او بیګی لک دعا غوړي چې خدای موږ درونه پاش وکړه داسې ځان جوړ کا چې تاسو سره کې چا دې پورا خیره نه چا دې پورا چا سره خیره پیژنو په خپل یا دا تم ما یا بني وذالک زندگی نه دا د ما سنت ومن احب سنتي كان معي في الجنه سلمان څوک چې ما سنت سره محبت ستي دوه سه په ما سره په جنت کې ټول پیغمبر شیلی محبت دعا غواړم سلام دې دونه پاک سره محبت راځي حدیث دا جنت ته نشوي دوی تر دوه ایمان ولانه او هغه ایمان الله تقبل نه ده چې پکې محبت نه هغه ایمان ته ما دا مسلمانی زندگی نه ده یو زناور ظلمال کې یو روایت ده مسلمان المؤمن یألف و یولف ولا خیر فی من لا یعلم یعنی محبت ته پورا سلام دے لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت اور جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا هغه ایمان الله تقبل نه ده چې پکې محبت هغه ایمان خیر بونه چا سره محبت دې سره مسلمان سره محبت کنز العمال کی روایت پورا غټه ذریعہ پیغمبر المؤمن یألف و یولف ولا خیر فی من لا یعلم مومن لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت لوگ کرتے ہیں اور جو لوگوں سے محبت نہیں کرتے اس میں خیر کی بو بھی نہیں کوئی ولا دا الله پیغمبر پیدا کړي د خیر بو من شورا سره محبت کړي راغله مونږه مسلمان سره محبت کړي بیا طلباء ته خبره کوله عبد الوهاب غټه ذریعہ راغله چې جی سلام کو پہلا غدا پولیس کې نوکار یې رشوت اخلنه تاسو سره زیر باندې اړې ډیر ځمندار سړی ته می تنګی ده د عمر دار فارغ مذکری عبد الوهاب صاحب وظیفه ته وشایله او وظیفه نبی علیه السلام یو صحابي ته ویلي مشکار صاحب مزاحمه مدرسې ته هغه وظیفه ته طلباء ته خبره کوله چې عبد الوهاب صاحب یو سړی راغی شکایت دا غره کړه کہ کورتا نوز سلام اچھا پولیس کی نوکاری رشوت اخلایم اس کا زیر من دریم قل هو اللہ تنگیدہ کور کے میں تنگیدہ سو زفارہ کنزلمان لکلی عبدالوهاب صاحب زفاوی تا وشایرہ سر قل هو اللہ زفانا بیار گمندیانو نا تنگستی مشکات دادری خبری ویشپد میرسی چی تیرے دلے آگا پولیس افسر آگا دیخلا پشانا حبیتا محبی شکایت دا غرہ کرا کہ کورتا نوز سلام اچھا سکوا پد میرتے تیرے دلوی حضرت کور حالات دریم قل هو اللہ یش پگو میرستو بادر آغا چی حضرت اللہ نے مجھے گاڑی سلمان لکلی چی کن سڑائی یش پگو میرستو بادر آغا چی اللہ نے میری دلے کملیانو نا انتظام کر کے حج دادری خبری کوا ویش پد میرستے چی تیرے دلے آغا حدیث افسر آغا چی حضرت پشانو چی اللہ دے ماشورو کرسوئی دخلت علی اہلک فسلم علی اہلک تکن برکتن علی
شپږ میاشتې تېرېدلې وې حضرت کور خلاص وي کور ته سړی شپږو میاشتو بعد راغی چې حضرت الله نے مجھے گاڑی روټۍ ته کینی بسم الله وایي یا شپږو میاشتو بعد راغی چې الله نے میری بیوی شیطان نور شیطانانو ته وایي چې کور کې نه مونږ ته روټۍ اجازه تشته نه دی شپې تېرول یعنې چې کور ته سړی نه کور د شیطانانو نه خالي چانیت تا چې انشاءالله کور ته مبارک سلام علیک غیر مشي بیا به ورته وایي بچیو ذهن جوړوي چې کور ته بغیر تاسو وګورئ سړی به محبت ننوځي سلام واچوي او روټۍ ته کینی بسم الله وایي کور ته ننوځي سلام واچوي بسم الله وایي شیطان نورو شیطانانو ته وایي روټۍ خوړه نه مونږ ته روټۍ اجازه شته نه دی چې سړی ځناور غوندې کور ته ننوځي بغیر سلامه روټۍ ته بسم الله ونیي پیغمبر د الله فرمایي شیطان نورو شیطانانو سلام نه ننوځه غیر مشي بیا به ورته وایي بچیو ذهن جوړوي چې کور ته بغیر تاسو وګورئ کور کې به محبت د شیطانانو نه ډک پیاز بوجهګاډې نه وي کور کې بې برکتۍ به نه وي کور ته ننوځي سلام واچوي بسم الله وایي شیطان دې کور کې نه روټۍ خوړای شي شیطانانو اډې موجود حدیث ته چې سړی ځناور غوندې کور ته ننوځي بغیر سلامه روټۍ ته بسم الله ونیي پیغمبر د الله فرمایي شیطان نور شیطانان یو کلمه جوړول کې مونږ ته روټۍ اجازه بسم الله دویم نمبر لوی شی انسان چې انسان جوړوي لمونځ کور د شیطانانو نه ډک پیاز بوجهګاډې یقین ستوي الموز یو شي کې څه اثر ده خپل پورا یک خیر صفونه کګه ما جوړاو بخاری حدیث ده لا تصون صفوفكم ولا يخالفن الله بين وذكر دلته په سب کې چې کوګ ویلاړې تا زړه کې په سره کګول یا لا پیغمبر یم نمبر لوی شای انسان جوړوي الموز جوړ سب چې صحیح زړه لا تنها عن الفحشاء ما يخادكم من يرفع قبل الامام يجعل الله راسه کاغه ما جوړاوي بخاری حدیث پیغمبر علیه السلام تاسو څنګه نه لري چې امام نه ما يخالفن الله بین چې تعالی ته قسم کې چې کوم ویلاړې تا زړه کې بل سره ځان قبول یا لا پیغمبر دماغ به خرو هم یار سره بغاړي کوي چې امام نه رکوع سجدا سب چې صحیح زړه سړای ټول خمیان ما يخادكم من يرفع قلبي قبل الامام يجعل الله راسه حمار دی وخت په پیغمبر علیه السلام قرآن باندې لري چې امام نه مخکې مونږ الله پاک ته انسان دې کوي الله سر دې مونږ الله نه انسان نور لري کوي موږ استادانو دا تفسیر کول چې د دماغ په خرو غندي هر کله په جاګړې کې امام نه رکوع سجدا خاشعو المون سړای فلاح ټول خمیان لري تفسیر کول فلاح دې انسان د هاري قرآن پورا شي هر تکلیف نه باندې دال منځکي دی وخت مونږ المنزونه قرآن دوا قسمه ذکر او کا خشوع نه وي الله پاک ته انسان نه کوي المنز علانا انسان لري دوزخ کنده ده المنز به دوزخ کنده ترواله جنوم فی صلاتهم خاشعون دی وخت کې فلاح علم تفسیر کول فلاح د انسان هر یو قرآن مسلم نه تکلیف نه باسي منځکي نبی علیہ السلام ناس یو چې سړی راغی المنز یو پیغمبر علیه پیغمبر علیه السلام واچو صلات السلام علیک السلام المنز به دوزخ کنده ترواله لم تسونه خبر نه لا شلمز وکړه المز نه راغی حالانکه المز یې کړو چې المز وکړه بیا راغی بیا سلام نبی علیہ السلام بیا سلام وی دا شلمز وکړه نبی علیہ السلام سلام زلګي المز یې وکړه پیغمبر علیہ السلام مخکې پیغمبر علیہ السلام یې سلام واچو رکونا نبی علیہ السلام علیک السلام دا ټول چې پسل فینک الله ودې تو کالو چې ته کوم منځ نه وره ولا لړو ته وکړه ما کتل سنت چې کو چې المز وکړه بیا راغی بیا سلام واچو سلام بیا سلام کوټ وی دا المز وکړه یو سړی مې وکړه تری ځلای و سلام زلګي ته یار او چې دل مسکوال ما دا رکوع ته لاړ شي کله مفهوم دا رکونا اوس مسبخین ما کتل کنه خپه نه شوړي دا ټول رکونا راوچا شي یو د همرا تو کالو چې خراوي دل سلام وره ولا لړل تپل یو کړه ما کتل سنت چې کو پیغمبر المز پر ګرځول او تاسو کې صرف نه خپل قوت مسجد کې امام لړل تپل سړی مې وکړه چې ځان پر دې لوی ډاکټر شمیر او چې دل مسکوال ما دل مون بتا تاسو بچي ټول چې غزنا ورونو لګل منځ پورې کوشش کوي بچا دا خپل دینی مدرسې رکونا راوچا شي یو تسبیح همرا او ټزانا لو بچا یقین سے فرل ګول انډاوي ته ولګو پیغمبر البرچا وای کړل او لړل خپل کړي وی یو ټکا سره قبول لړل خپل پرچا وشو په دې پرچې سم لاو خلاص کې پرچې کې وشو په دې سم لاو ځنا موږ پر له پرچا داسې ټول انسان خمیان الموږ مسکه دا خبره ته دا سکه او زنه نو پرچا یې سړی اسراف ګول انډاوي ته تکي عثماني صاحب پرچا وای کړي ولړل خپل کړي وی یو ټکا صحیح نه وی چې کوم سړی او د سکه اسراف کوي د ټول پرچا وشو په دې پرچې سم لاو شو او نبی علیہ السلام او د سکه یو په دې سم لاو شو د
سا کوشش کوي ټول انسان خمیان لمونځ خو ځکه دا پخه خبره ده دا د سلرم احساس 75 ګرام کوم سړی اسراف کوي ما اوس نه کوم یو بنا علم د تکیوس منځ د افغانستان د لاړو سره تیری جمعه د په لوګر کې متحد جمعې چې کوم سړی او د څه اسراف کوي د ټول